بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اشاعت توحید و سنت ضلع نوشہرہ، ناظم مالیات اشاعت توحید و سنت صوبہ خیبر پختونخوا، مدیر اعلیٰ ماہنامہ توحید و سنت حضرت العلامہ مولانا مومن گل طاہری زیر مجدہ تعارف محتاج نه دی. تاسو زمانه په دې مطالعې ډېر ښه پوهېږئ او ډېر ښه طریقې سره پېژنئ. د قرآن کریم یو ډوب یو مستغرق انسان د قرآن سره ډېر زیاته مینه لرونکي چې کم ځای کې هم ناست دي نو بس نور څه کار به نه خو د قرآن کریم درس او تدریس د دې مشغله ده. دې نه علاوه جماعتي مصروفیات، جماعتي احباب ته ښه پته ده چې په هر پاکستان سره کې پاکستان نه بهر هم د دې تعلق هغه میشن جماعت چې کوم دوی ته حواله شوي دي، کوم سپارل شوي دي، نو کما حقه د هغې حق ادا کولو کوشش کوي. یقینا زما د خبرو سره ډېر ملګري اتفاق کوي، بعضې به اختلاف هم کوي، خو زه دا د زړه دا خبره کوم چې دی چې څنګه جماعت خدمت کوي او لګیا دی کړی دی او بیا هم کوي په دې عمر کې، نو شاید چې زموږ په جماعت کې داسې څوک وي چې هغه دومره خدمت وکړي. او هغه کسان اختلاف کوي چې هغوی سره یو دوه ټکي علم راشي نو هغوی ځان ته بیا سویل شروع کړي، او بعضې هغه ملګري چې هغوی په نسبت کمزوري نو هغه بیا د هغوی سپکاوی کوي او د هغوی تذلیل کوي. زه د حق کې نه زموږ د جماعت که هغه هر څوک دی، که عالم دی، که غامي دی، که لوی دی، که وړوکی دی، که نارینه دی او زنانه دی، او جماعت خدمت کوي، جماعت سره هغوی منسلک وي او جماعت میشن یې اخیستی، دا زموږ سرتاج دی او زموږ دپاره هغه رهنما دی، پیشوا دی. موږ به د هغوی هر هغه خبره باندې عمل کوو چې کوم هغوی موږ ته کوي. نو نن زه راغلی یم نوښار ته د دې سره ملاقات په غرض باندې. بعضې ملګرو سره التجام وه چې یاره دې سره ملاقات وکړی شي، د دې باره کې موږ څه انفارمیشن څه معلومات موږ ته راورسي. د دوی لوی تجربه ده په جماعت کې، ډېر عمر تېر کړو، نو راځئ چې دې سره سوالات جوابات دي چې هغه وکړو او د دې ملاقات تاسو سره وکړو. زه د شکریه ادا کوم، مننه کوم چې ما یې یو څو منټه راکړل. حضرت اول خو ستاسو تعارف ملګرو ته ښول غواړي چې ستاسو پوهنوم څه دی؟ د ټولو نه مخکې خو زه محترم ګران رور مولانا فضل الله صاحب ستا ډېر شکریه ادا کوم چې زما غوندې یو ادنا یو معمولي یو بیکاره سړی په جماعت کې یو ادنا خادم چې دا ستا حسن ظن دی چې دا کوم تعارف ته وکړو، الله دې کړي چې دغه صفتونه په موږ کې راشي. زه ستا ډېره شکریه ادا کوم. نوم چې دی نو هغه زما مومن ګل دی، والد صاحب نوم دوست محمد، کلی ازاخیل بالا، ضلع نوشهره، تاریخ پیدایش چې دی نو 25 جنوري 1957. ستاسو ابایي دی که تاسو بل ځای نه راغلي؟ دا کله زموږ ابایي دی. زما والد صاحب دلته پیدا او د دې ځای و، نیکه مې هم د دې ځای و. والد صاحب دوست محمد، نیکه مې سعاده جي، د هغه پلار بیا علمباز، ټول د دې ځای و او ابایي. تاسو قبیله څه ده؟ قبیله چې ده نو زموږ دا قوم خو اکثر دا خلک لیکي چې دا افغان ځکه لیکي چې دا ټول خلک د افغانستان نه راغلي، دا علاقه چې ده که نه، نو قوم اکثر دا زموږ دا ټول علاقه چې ده نو دا قوم افغان لیکي. د خټک هم د افغان دغه نه، خټک افغان سره دغه نشته، خټک ځان له جدا بیا د دې علاقو دغه دي، او لکه دې کرک او کوواټ او بنو دې پله خټک دي، دې په کوړي پله دي، داسې د نظامپور پله داسې مختلف خټک دي قومونه کې. وړوکوالي کې تاسو ته مور پلار یا استادان په کوم نوم باندې اواز کوو؟ نو ما ته خو وړوکوالي کې به په دې خپل نوم باندې مومن ګل او والد صاحب او ملګرو ټول په خپل نوم باندې به راته دغه کول. ماشومانو تعداد څومره دی؟ زما بچي چې دي نو هغه 8 دي او 2 وفات شوي دي. یو ډېر ماشوموالي کې وفات شوی او یو 11 کالو کې، او اوس دې وخت کې چې دي نو 4 د عنایت الله مشر دی، بیا ورپسې نصر الله دی، بیا ورپسې فیض الله دی، 3 دي، او 4م چې مطیع الله نو هغه 11 سال کې وفات شوی دی، 11 کالو کې، او 15 لوڼه دي. د دوی مصروفیات څه دي؟ عنایت الله چې دی نو هغه خو اف اې دلته کړی و، بیا بهر یې شوق کولو نو سعودي عرب ته
بیا ما ولې اجازه ته کو ریاض ته و چې تلو نه ما ورته ویل چې حرام به نه کې دروغ به نه وی دوکه به نه کې رزق حلال په طلب کې به ګرځې ځان ته به رزق حلال ګټي نو 20 کاله وشو په ریاض کې او هلته الحمدلله چې څه وسي خدمت د ملګرو د علاقې د کلي د خلکو چې کوم هلته دي نو خپل وس طاقت مناسب دغه کوي او جماعت سره هم تعلق ساتي الحمدلله قرآن هم خو زده کړی دی نصر الله فیض الله ستر نصر الله چې دی نو هغه خو کلي کې وي د صابون کارخانه مې ورته جوړه کړې ده ما چې پنشن وایستو او نصر الله چې دی نو هغه صابون کارخانه ده هغه چلی او فیض الله چې دی نو هغه خو بی ایس کمپیوټر ساینس کړی نو هغه اکسیډنټ یې وکړو نو د الله سې کنډم شو نو بس هغه سبق یې نیمه کې پاتې شو تاسو ماشوموالی دې علاقې کې تېر شوی ماشوموالی زما دلته تېر شوی دی کلي کې ابتدایي تعلیم تاسو کومې حاصل کړی ابتدایي تعلیم چې ما کلي کې حاصل کړی کلي کې مې حاصل کړی میټرک مې اتمه پورې مې کلي کې ویلی وه میټرک بیا پبو کې موږ سره 15 میله کې پبو کلی دی هغه کې 76 کې بیا ما سروس جوین کو بیا سروس سره سره زما د دین طرف ته قرآن سره د دغه سره زما شوق و دې فیلډ کې نو بیا زموږ د شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد خورشید مولانا د دې خیش کو د ډاګي جدید کې هغه سره بیا سن 84 کې زه دیروم یو کال صرف او نحو مې ورسره وی په کال باندې به ام اسلامیات کې بیا امتحان هم ورکولو او نور دا کتابونه چې دي نو دا ما داسې ترتیب سره مدرسه کې نه دي ویلي او دغسې مې استادانو سره دغه سره ویلي دي دا استادانو سره نو استادان یو مې دا خورشید مولانا صاحب او یو کلي کې زموږ مولانا عبیدالحق صاحب چې چا نه ما په وړوکوالي کې قرآن زده کړی هغه د شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد او شیخ القرآن رحمت الله علیه سره هغه دوره کړې وه او بیا 85 نه به زه پنجپیر ته شروع شویم دا 40 سالو شو قرآن کریم چا چا نوم لري قرآن کریم به زما دا 3 استادان دي یو دا شیخ القرآن رحمت الله علیه شاګرد مولانا عبیدالحق صاحب زموږ د داخل بالا او بل قائد محترم شیخ القرآن صاحب او شیخ القرآن شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث امام محمد طاهر نور الله مرقده کم سن کې تاسو ورونه کړل هغه یې نه ما 85 کې وړه دوره 86 کې لویه دوره او 86 کې وړه دوره 3 دورې ما عینه کړې وې خو هغې نه مخکې قرآن ما کلي کې د شاګرد نه زده کړی و کله چې تاسو شیخ القرآن ویل سبق نه تاسو په کار منسوب داسې نامور عالم نامور عالم بالکل دا میر سمیع الحق صاحب و دا اشاعت دا غټ غټ علما اکثریت پکې او څه پکې داسې چې ما نه پیژندل لوی لوی علما د افغانستان او د دې ځای به و میر صاحب پکې قابل ذکر دی میر سمیع الحق صاحب ملاقات شیخ القرآن ویل سره وشو تاسو څنګه محسوس کړل ای سره ملاقات زما ډومبې چې و نو هغه په سن 78 کې شوی و پنجپیر ته زه تللی وم دا نوې مدرسې لري بدرې غاړې ته راغلې وه راشفټ شوې وه د نظري مدرسې نه هسې ملاقات مې 78 کې شوی او بیا په 86 کې زه 27 رمضان ختم ته لاړم نو چې ما دای ختم واورېدو که نه نو بس کې ورځې نه بس ما د هغه خبرې به ډایرکټ زړه ته کوزېدې بس د 78 نه 86 مست خو هم بارې شپږو کال تېر شي دا ولې څنګه دا زموږ استاد چې و د کلي مولانا عبیدالحق صاحب نو مونږ خبر نو هغه مونږ ته ویلي نو مونږ واړو ماشومان وو هغه مونږ ته ویلي نو چې په پنجپیر کې دوره کېږي په شعبان رمضان کې زه به د وړوکوالي نه بیا تلم او قرآن سره زما د وړوکوالي نه شوق دی زه 5م کې وم زه به چې دلته کلي کې درس ته لا نه ړم نو استاد په هغه ورځ درس نه کولو چې نشته چوټي کومه نو موږ ته د استاد مې کله چې ما له پته ولګېد نو مې دا استاد خپل استاد ما بیا دورې له بوتلی پنجپیر ته 86 کې نو دا هغه موږ ته نو ویلي په دې ولې زه نه خبر شوی چې تاسو کله چې پنجپیر ته رانوي راغلي هغې نه مخکې ستاسو
د عامو خلکو سره دغه سوچ فکر پنځپیر ته چې زه نوم راغلی نو زما قرآن سره خو مې د وړوکوالي نه شوق و دین سره او مونږ خو والد صاحب چې و نو هغه خو زمیندار سړی و نو بس مونږ خپله دې طرف ته بس د سکول سبق به م په خپله وي بیا کالج له به م په خپله کالج له خو ریګولر نه وتلي پرایویټ بیا اف اے بی او ایم اے دا م پرایویټ بیا بس په خپله کول سرو سره نوکرۍ سره 76 کې مې سرو جوین کړو نو نوکرۍ سره سره به بیا دا هر څه کول ماشاءالله مدرسې کې ستاسو نګرانۍ کې څه مدرسې شته اوس جی اوس زموږ کلي کې دوه چې دي نو یو خو زموږ مدرسه د دارالقرآن ازاخیل بالا جامع تعلیم القرآن للبنین والبنات دا ستاسو اهتمام دی په دې باندې دا زما محتمم زیمه نو زنانه چې دلته کور ته راځي کور کې انګور مې چې نصر الله نو هغه باقاعده درس نظامی ویلي ټول قرآن هم ماهره ده الحمدلله نو کور کې زنانه راځي او بل اټه خبردار چې زما کور کې نظم دی کوم چې قرآن مونږ ته پنځپیر کې ښودلی شوی دی پای کې نظم زما د خپل ځان ټایم ټیبل دی زما جون په ټایم ټیبل سره تیریږي ذاتی زما کور کې نظم دی زما کور کې زامیر یم ښځه ناظم دی زما او انګان دی او نوسا نوسي زامندار راکین دي زمونږ میاشت کې یو ځل شورا وي ایمرجنسي کې ضرورت پیښ شي بیا شورا غواړي چاته خپل خپل کار په حواله دی خپله ډیوټي کوي نوسا نوسي خپل ټایم ټیبل باندې چلیږي سکول ته مدرسې ته او نوسي چې دي 3 نوسي مې حفظ هم کوي یو نصر الله زوی چې هغه 10 سپارې یادې کړي بل 45 یادې کړي دي او بل ماشوم چې هغه یو یاده کړې ده قاري صاحب مو ورته ساتلی دی نو یو مدرسه چې ده دا زموږ جومات کې ده بنین او بنات او بله زموږ بل مرکزي جومات دی کلي کې نو په هغې کې عثمان مولانا چې دی نه زموږ شاګرد دی هلته کې هغه د جینکو سبقونه هم ښیي کور کې او د هلکانو نو هغه هم زموږ د دې مدرسې شاخ دی او درېیمه بیا هغه هلته شګه ورته وي هلته کې سبقونه هم زموږ شاخ دی څلورم بیا بل د کلي سر کې دی نو دغه 3 شاخونه دي یو زموږ دا زموږ په دغه نو د کلي خلک خو کلي کې زما 40 سال وشو چې زه درس کوم قرآن مناظرې هم شوي دي جګړې هم شوي دي هر څه راغلي دي خو الحمدلله کوم چې هغه پیدایشي بدعتیان دي اصل نو مسله وایي خو د زړه نه خلاف دي خو هغه خلاف دی بس هغه زړه پورې دی فضا اواره شوې د 3 درګاهونو ختم شو الحمدلله ودونه په سنت طریقه شو غم په سنت طریقه شو که عمرې کې دا ختم شو قبرونه جوړېدل ختم شو او واده چې کوي ډولی مخکې راوړي روټۍ وروسته ورکوي ولیمه په سنت طریقه رسمونه رواجونه قبرونه په خدا ختم شو صرف یو دغه 3 رسم چې دی دا په 3 روټۍ پخوي دا خیرات د واده شکل ورکوي یو دغه لږ پاتې دی یو بس دا کله کله جنازې پسې دوا بدعتیانو کې په دغه نور تقریبا ټول دغه ختم شوي الحمدلله نن سبا کوم ځای کې قرآن درس کوئ نن سبا خو زه خپل کلي کې خو زما سهارنی درس دی دا خو 40 سال نه دی او اوس چونکې دا زمانه بدله شوه د وټساپ د موبایل دور رالو نو 3 درسونه په موبایل باندې کوم یو کې پی کې ګروپ ته کوم خپلو علماو ته کوم چې زموږ د علماو تنظیم دی چې کې پی کې ګروپ په هغې کې دا ضلع امیر او ناظم دی نو د هغوی په وینا باندې د هغوی په خواهش باندې په دې ګروپ کې ما درس شروع کړی صورت نساء کې روان دی کالو شو نو هغه یو آیات ویمه دویم درس چې ریاض کې هلته ملګرو مونږ کلیوالو نو 4500 کسان دي یو کپنۍ کې هغوی ځان ته بره دیرې د پاسې جومات ته نو خو حنفي مسلک د دې ځای په ترتیب باندې مونځونه هم کوي زه چې پروسه کال ته یم جمعه مې پړاو کړې وه څه کال بیا چې لاړم نو جمعه مې ورته پړاو کړه نو هغې ته یو ګروپ ته هغې ته درس کوم صورت آل عمران کې دی او دریم چې دی نو هغه بیا لفظي ترجمه لکه د ماشومان ته د جومات کې چې کوم ماشومان دي قاري صاحب بیا اوري نو هغه یې ته ښایي بیا دغه 3 د وټساپ درسونه دي
او هغې نه علاوه بس دا نوخار ضلع کې تنظیم کې دا زه ګرځم مرګور باندې چې چېرته لاړ شم بس ملګري وایي چې درس وکړه. درسونه خو زیات دي، شاګردان هم زیات دي. الحمدلله. داسې خاص شاګرد چې تاسو دغه تذکره کول غواړئ؟ زما خو شاګردان چې دي نو زه پکې ډېر پېژنم، داسې نه چې زما په پنجپیر کې 30 سال د تکرار وشو. شیخ القرآن صاحب قائد محترم د هغه یو دا خصوصي مینه شفقت د ما سره چې پرسه کال زه میادي تبه مې وه نو زه بیا څه ورځې تکرار کې چوټي راغله نو هغه بل چا باندې تکرار ونه کړو، دا ستا خصوصیت دی. هغه چوټي وکړه څه ورځې تکرار نه. او زه چې چېرته لاړ شم نو تیمرګرې له تلي دا تنظیمي دوره باندې تیمرګره کې یو شیخ الحدیث و، لویه مدرسه وه 400 جینکۍ وي. نه ما ته وایي ستا تکرار کې 9 کاله ناست یم. هغه شیخ الحدیث وي په پنجپیر کې. پروسه کال اوس دا څه کال چې باجوړ ته دعا ته تللو هغه سانحه چې وه نو عطاالله رحماني صاحب نه د ضرور راته وایي زه 3 کاله ستا تکرار کې ناست یم شیخ الحدیث و. نو شاګردانو خو زما بېشماره دي قرآن چې زده کړی دی ځکه چې 8 کاله اف ام چلېدلی و. اف ام سواد دیر باجوړ هغه اف ام باندې زرګونو خلکو خاص کر زنانو قرآن زده کړی او زما سره چې چا قرآن ویلی دی نو زموږ کلی الحمدلله په قرآن باندې یادېږي. چارسده کې یو ملګری دی اوس پی ایچ ډي کوي، نظام الله نومې دی، ماشوموالي کې ما سره راغلی و قرآن ته، ما سره یې دورې کړي دي. نو هغه د چارسدې ضلعي شورا و نو یو ملګري ورته وایي چې ته درس وکړه. هغه مخکې یو 15 منټه درس کوي. نه ورته زه خو کشر یم، دا ټول ویلي شیوخ ناست دي شیخ الحدیثان و دغه نو دی دي وکړي. نه تا زاخیلو کې قرآن ویلی تا له ښه درځي. نو الحمدلله زاخیل نوم چې زما نوم چې دی نو هغه قرآن سره تړلی دی. دا پنجپیر ثاني چې دی نو دا زه نه ویم، دا مونږ اف ام چې ولګولو په 2001 کې نو 1 2 3 4 5 6 7 8 دا 8 کاله اف ام چلیدو. نو پوره صوبه سرحد کې به مونږ دې ته چینل لګولې، په ملکنډ کې مې چینل لګولې، په بونیر کې مې لګولې، دلته نه به اواز یو ځای ته هلته نه بل ته تلو. نو هغه په دې ټول پاکستان کې پس سرګوده کې به مې اورېدی شو، په جلال آباد کې به مې اورېدی شو. نو هغې ډېر زیات کار کړی دی. په شیخ القرآن رحمت الله علیه کیسټ په ما ماسخوتن لګولو، قید محترم د شیخ صاحب درس د هغه کیسټ یې دا به ما چلولې او خپل درس به مې چلولو. نو په هغه اف ام دوران کې بیا چونکې زما دفتر ډیوټي هم وه نو 8 بجې بازي وه سهار. نو ما وایي چې دې ځای نه ګنټې یوې نیمې مزل دی پېښور ته که نه. نو ما وایي زه خو درس نه خو زه چوټي نه کوم. نو ما به دا سوچ وکړ چې پېشمني به درس کوم. نیمه ګنټه به مې اذان نه مخکې کول او نیمه ګنټه اذان نه وروسته. نو ګنټه درس به مې سهار کوله پېشمني کې. هغه ما یې زه خدای ته کوم بس الله خو ویني که نه، خلکو له خو یې نه کوم چې د چا ضرورت وي. هغې ته به بیا دونه خلک په پېشمني کې پاڅېده اف ام ته چې په زرګونو خلک په ساعت او دیر او باجه. زه به بیا کله کله نصرالله ته به مې وی ته درس کوه، زه به لاړم دې غرونو پله سره یې به مې کوله، دې غرونو کې به د اوازونه هسې تاوېده. نو بېشماره شاګردان دي په هغې کې دا مفتي عبدالشکور چې دی د هنډ کې دی د ما سره 15 کاله قرآن ویلی دی او ډېر ډېر ډاکټران دي پکې. یو پکې اوس ډاکټر شو عباس نومې دی د دیر میدان، بل پکې د غاښونو ډاکټر شو، ډینټل سرجن شو، بل افسران بلا شی بېشماره دي، ډاکټران شو، افسران شو، انجینیران شو، علما شو. په قرآن یې دلته ویلی داخل کو. د اوړي کې چې کوم زه درس کوم سکول کالج طلباو ته د هغې 34 سال وشو، څه کال به 35 سال شروع شي. نو هغه 34 سالو کې بلا خلکو قرآن زده کړو داخلو کې الحمدلله. ستاسو متعلق یو خبره اورېدل شوې چې عارف شیخ صاحب الله دې وبخښي هغه په عربۍ کې درس کوو. دا زما خبره چې عربۍ کې درس کول سلطان غني عارف صاحب چې کوم دی هغه په عربۍ کې درس کوي. یو مغول صاحب په عربۍ کې درس کوي. نه دا ما ته داسې څه نه یادېږي. نه دا خو داسې ما ته څه نه یادېږي هغه سره خو د وحدة المدارس اسلامي باره کې ستاسو څه رایه ده؟ څنګه وحدة المدارس اسلامي ولې جوړ شوی دی؟ الحمدلله دې سره خو ډېر کار وشو. دا خو د قائد محترم یو لویه کارنامه ده او دې سره خو زموږ د جماعت سترګې اوچتې شوې، زموږ د جماعت شمله اوچته شوه
ځکه چې زموږ ملګري به امتحانونه به په وفاق کې ورکول، هغوی به ورسره ظلمونه کول، زیاتۍ به کول، چیړچاړ به کولو. اوس په اوچتو سترګو باندې د موحدینو استادان موحدین حالونه یې خپله خاوره او خپل اختیار. دې سره خو الحمدلله زموږ جماعت ډېر زیات ترقي وکړ او ډېر زیات بې انتها ملګري هم خوشحاله دي، موږ هم خوشحاله یو چې د بدعتیانو د هغوی د سوال نه محتاجین هم الله خلاص. نو زما ذهن کې تجویز دا دی چې قرآن چې دی څنګه چې شیخ القرآن رحمت الله علیه او قائد محترم څنګه چې فرمایي چې دا کتابونه چې دي فنون درس نظامی دا د قرآن خادمان دي، دا قرآن دپاره سیړي ده، سیړی ده. نو په دې باندې چت ته خیږي. اوس که یو سړی چت ته ونه خیږي او چت ته نږدې شي او بیا بره ښکته کېږي په دې پوړو باندې، نو د دې څه فایده نشته چې چت ته نه خیږي. نو قرآن چې کله زده نه کړي یو سړی، نو د دې درس چې دی فنون زده کړي درس نظامي او دا بل ته ښایي، زده کوي بیا بل ته ښایي، بیا بل ته ښایي او قرآن پرې نه زده کوي. اصل شی قرآن دی، دا قرآن دپاره پوړی ده. او شیخ القرآن رحمه الله ابتدا کې چونکې طالبان به قرآن ته نه راته، د قرآن انګریز خلاف و، نو هغه به ابتدا کې دا فنون او دا کتابونه دا به وي. او چې طالبان کله زیات شو نو ګجرات ته یو ځل تللی و، نو یو مولوي صاحب ورته وایي چې پخوا دې راته کتابونه وي او فلاني کتاب دې وي، نو لږ دې ځای کې مې لږ اشکال دی، لږ راته دا ووایه. بیا شیخ القرآن رحمت الله علیه ورته په جواب کې وایي چې کوی نه چې سړی اوبه راوباسي نو هغې ته د ډولچې د بوکې او د رسۍ ضرورت وي. چې کله دریاب په غاړه کښېني بیا د ډولچې او د بوکې ضرورت وي، بیا خو لپې راډکوه. بیا خو ما څوک راتلل نه او په رسۍ مې اوبه راوښکي، اوس خو زه دریاب غاړې ته ورسېم، اوس خو لپې راډکوم، اوس خو د هغې ضرورت نشته دی. نو الحمدلله دا درس نظامي دا نه چې کنې دا فضول دی او بېکار نه، دا ضروري ده چې زده شي. خو چې دا د مقصد وګرځولو او قرآن دې پرې زده نه کړو، لکه د بدعتیانو زموږ ملګري خو الحمدلله سهار او ماښام درسونه کوي. او په کار دا دي لکه چې دې ته څنګه شیخ القرآن رحمت الله علیه اهمیت ورکړو، قائد محترم شیخ القرآن صاحب ورته اهمیت ورکوي چې هغه درجه کې اهمیت قرآن ته ورکړی شي. مرکز سره څه تعلق دی؟ مرکز سره خو الحمدلله تعلق زما چې دی نو بس زما د 85 نه زما او دا 37 سال مې قائد محترم سره وشو او دا 3 کاله مې شیخ القرآن رحمت الله علیه سره تیر شوي، دا 39-40 سال وشو. نو زما مرکز سره مې مینه ده ډېره، اوس وس طاقت چې مې کېږي منډه تړه خدمت د مرکز د جماعت د ملګرو نو هغه کومه چې څه مې وسي، او کوشش دا کومه چې مخلوق نه عوض وانه لمه او د الله لپاره کوم او الله پاک ماته د هغې الحمدلله ډېرې بدلې راکوي. شورا ته خو تاسو مستقل ځای راغلی، د شورا اهمیت مې یو څو مختصرا شورا چې ده نو د تنظیم خو اسلام کې ډېر اهمیت دی. شیخ القرآن رحمه الله او قائد محترم چې کله د شورا اهمیت بیانوي نو د یو فرد قرآن یو کس ته یو فرد ته تنظیم جوړوي. سورت بقره کې 177 نمبر آیت کې چې کله د جهاد 3 حصه شروع کوي نو هلته قائد محترم وایي چې دې کې 10 صفات ذکر کوي، 15 عقیدې سره تعلق ساتي او 15 عمل سره. نو یو فرد ته عقیده هم سموي قرآن او عمل هم سموي. بیا ورپسې فرد پسې بیا کور دی، څنګه چې اجمالا ما ته مخکې عرض وکړو کور دی، نو په کور کې هم به تنظیم پکاري. لکه سوره مجادله کې چې قائد محترم شیخ القرآن صاحب وایي چې کورني تنظیم کې نقصان رالو. اوس ابن صامت رضی الله تعالی عنه، خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها، د هغې خپل منځ کې اختلافات راله. اختلافات داسې چې هغه ښځې ته وي انت علی که ظهر امي، ته په ما باندې په شان د شا د مور د میدان جاهلیت طلاق و زهار. نو دا بیا نبی علیه السلام ته شکایت وکړو، الله ته فریاد وکړو. سوره مجادله چې شروع کېږي دا واقعه. نو کورنۍ تنظیم چې دی دا ډېر ضروري دی. او پښتانه وایي د خوله هم کلا ده هم بلا ده. قائد محترم فرمایي چې دا ژبه ده، نو چې ته وایې دا نکاح تړي وایي دا فلانې جینۍ ما در کړې او تا قبوله کړې، او چې بیا په دې باندې 2 خاندانونه خپلو کې جوړ شي او دوستانه جوړه شي، او چې کله جدایي راځي او خفګان راشي وایي ما ته په 3 کاڼي طلاقه کړې. خبرې دي دا
په دې خبرو باندې جوړم راځي او توړم راځي په دې خوله باندې. نو تنظیم چې دی بیا د کور تنظیم چې د ښځې خاوند خپل منځ کې وعاشروهن بالمعروف سوره نساء کې چې وایي، سوره بقره کې د کور د تنظیم د تدبیر منزل 13 قوانین ذکر کوي. سوره نساء کې د معاشرې د اصلاح، سوره نساء 3 د اول ایسه کې 14 احکام ذکر کوي بین الرعیت چې عوام به خپل منځ کې څنګه وخت تېروي. دویم ایسه کې 8 احکام بین الرعی والرعیت د عوام او د بادشاه ترمنځ ذکر کوي چې دوی به څنګه وخت تېروي. او بیا قرآن کریم چې کله د تنظیم دغه ذکر کوي اهمیت ذکر کی نو په دې باندې مثالونه ورکوي. شیخ القرآن رحمه الله قائد محترم شیخ القرآن صاحب ای وایي چې په میګو کې تنظیم دی، نظم دی. میګي واړه واړه دي د بدن نه، خو که د میګو په سوړه دې خپه کېښه نو ټول به بدن ته دروخیږي او ته بیا ځان نه لرې کولی هم نشي. اتفاق دی پکې. نو د میګو په نوم باندې قرآن یو صورت موسوم کو، سورة النمل. دغسې د ګبین مچۍ دی پای کې اتفاق دی. د ګبین مچۍ چې دي ځان له ګبین جوړوي چې ته ناستې وي، خو که ګټه دې ورویشته نو ګبین په ځای پرېږده بیا تا پسې شي. د اشاعت زه اکثر دا خبره کوم چې د جماعت اشاعت توحید و سنت د علماو طلباو د عوامو مثال د ګبین د مچو دی چې ته ګوټ کې ناستې خپل ګبین جوړوي خپل درسونه کوي، خو که ګټه دې ورته ورویشته نو درس بیا پرېږدي او بیا تا پسې شي نو بیا دې هله دغه کوي چې ځای ته دې ورسوي. نو د ګبین مچۍ چې کله دی کې اتفاق او اتحاد دی نو د هغه اتفاق او اتحاد کې الله پاک دونه خیر او برکت واچولو چې هغه ګبین کې فيه شفاء للناس، په هغې کې الله شفا واچوله. دا د اتفاق اثر دی. او بیا د هغې په نوم باندې الله یو صورت موسوم کو، سورة النحل. او شیخ القرآن رحمت الله قائد محترم فرمایي چې خرو کې نظم نشته. لس خره روان یو ماشوم یو خر نه ګزار وسي او یو داسې منډه کې بل داسې منډه کې بدن نه غټ دي خو نظم پکې نشته نو وړوکي ماشوم نه یې میریږي. ګبین مچۍ میږي ای کې نظم دی. میږی چې کله سلیمان علیه السلام راځي سوره نمل کې نو هغه میږو ته وقالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. میږو ته وایي سورو ته ننوځئ د قوم حفاظت یې کول، نظم وپکې کنه. او توحید هم بیان کړي. نو شیخ صاحب بیا دغلته نور واقعات بیانوي. بهرحال نظم چې دی تنظیم نو دا د یو فرد ضروري دی او د دې به بیا حفاظت هم کوي. کله چې ستا د نفس دغه دی نو دیارلسمه سپاره چې شروع کېږي نو اول آیات کې وایي ان النفس لامارة بالسوء. او نبی علیه السلام بیا دعاګانې ښیي یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. ما خپل د سترګو د رپ مې خپل ځان ته مسپاري د نفس ته شر. او بل حدیث شریف وقینی من شر نفسی وقینی من شر شیطان. ما د نفس ته شر نه ساتي، شیطان بیا په 2م نمبر کې دی او د شیطان د شر نه مې ساتي. نو د نفس تنظیم یې جوړ کړو، د هغې حفاظت یې هم درته وکړو. د کور تنظیم یې وکړو، د هغې حفاظت یې هم درته وکړو. بیا کور نه رابار شي نو د بارانې مرګرو ته بیا تنظیم جوړ کړو. آل عمران کې 15 قاعدې، 15مه د حفاظت لپاره. بیا مجادله کې د حجرات کې 9 قاعدې آداب 7 چې اراکین به منځ کې د خپل منځ کې به د آداب په ځان کې راولي. او مجادله کې بیا د تنظیم 3 قاعدې چې شورا به څنګه کوئ. او بیا سوره مزمل کې 20 آیات کې اخیری یو آیات کې د جماعت مقصد چې فقر ما تيسر من القرآن فقر ما تيسر منه. د جماعت تنظیم مسره پاره دا قرآن د پاره ځکه نبی علیہ السلام الله قرآن را لېږلی او امت ته دا ډیوټي ولا کړی چې تاسو به قرآن څنګه چې نبی علیہ السلام تعالی وی اقرا داسې امت ته وی فقر ما تيسر من القرآن. ماشاءالله تاسو شورا متعلق خو بعضی کسان دي چې هغه شورا علما دي مفتیان دي شورا اهمیت نه لري. نو اخو د خپل ذاتی کردار دی چې نه کوي خو بد کوي. نظم او تنظیم خو ضروري دی. شیخ القرآن رحمت الله علیه یو ځل شورا وه نو فضلک مولانا صاحب ورته وایي چې قائد محترم شیخ القرآن صاحب والده د دوی والده بیماره وه نو هغه سخته وه. نو فضلک مولانا صاحب ورته وایي چې تاسو شورا ته مه ځئ. نو شیخ القرآن رحمت الله علیه ورته ښکاره ووایي وی که مړه شوه نو زامن شته یې جنازه به وکړي. شورا ته لاړو شورا یې پرېنښه. نو شورا اهمیت چې چا سره وي نو هغه بیا نه قضا کوي او چې چا سره ني نو. تاسو ماهنامه توحید سنت سره ډېر وخت نه وابسته شو. کال ستاسو کېږي 30 سالو شو دې سره زما الحمدلله
10 کاله وشو. څه ترتیب باندې چلیږي؟ نو ترتیب خدا دی چې ابتدا کې خو شروع د دې قائد محترم شیخ القرآن صاحب کړی وه. مضامین به وړل شوې ته شوه کې یو کاتب و، هغه به لیکله او مضامین به ورکول، ستا او زما د بل نومونه به پې لیکه یو بل مضامین به ورکول، بیا پېښور کې به مونږ چاپ کوله. ابتدا کې نظیر اکبر ډاکټر صاحب هغه څه موږ دا کار کړی و مونږ سره، هلته کې دفتر د هغه ځای کې څنګه چې زما ځای دلته کې دفتر دی، ابتدا کې هلته کې مې لږ وخت تېر کړی. یو کال بیا موږ یوسف آباد کې په 2000 کې نن 23 سال مخکې هلته مې یو کال چلولې وه. او دا دریم کال دی چې اوس د پنجپیر نه دلته داخل ته موږ دفتر راوړو چې کارونه زیات شول، هلته د وحدت دفتر شو، نور مصروفیات زیات شو. نو دا دریم کال دی چې اوس داخلو ته مې راوړی. دا 10 کاله وشو تقریبا 91 کې دا شروع شوې ده. جماعت سره زما تعلق چې دی نو دغه 85 نه دی، جماعتي تعلق، تنظیمي کار. جماعت لومبی دغه چې ونو زه چې 85 کې ما دوره وکړه پنجپیر کې، تنظیم اهمیت مې واورېده شیخ القرآن رحمت الله علیه نه. نو چې رالم نوخار ضلع کې زموږ تنظیم نو 86 کې دلته موږ تنظیم وکړو. بیا د هغې زه ناظم کوم او امیر صاحب ډاکټر شاد محمد صاحب و. بیا 86 کې په فروری 86 کې په ډیری باغبانان کې شورا و نشر اشاعت ناظم صوبایي دوبۍ ته تللی و. نه دا پوست خالی شو، دا وحده. نو شیخ القرآن رحمت الله علیه زه مقرر کړم د نشر اشاعت ناظم. بیا 2002 کې زموږ ناظم صاحب چې و امداد الله صاحب ناظم اعلی د صوبه سرحد اتوریا وفات شو. نو دا عهده یې ماته راکړه. او ناظم مالیات چې و نو هغه ثمرګل صاحب د باړې، نو هغه هم کار نه کولو. نو دا عهده ما سره په یو 3 عهدې وي. بیا قائد محترم شیخ القرآن صاحب ته ما دا عهدې ورکړې دي نورو ته، څوک په دغه کوي. نو د مالیات بیا ما سره پرېښوده، نور عهدې بیا اوس موجوده چې دی نو د نوخار ضلع امارت دی زموږ. دا اوس چې تا څه وکتو مولانا عبدالحمید صاحب دی زموږ امیر و د نوخار ضلع. نو دی باندې بیماري راغله، نو دی شیخ صاحب ته عذر پیش کو چې زه اوس نشم کولی، بیمار یم. بیا دی ته یې ویل چې ته خپل تا ته ضلع معلومه ده، ته خپل کس مقرر کړې نو ته کولی شي. ده ورته زما نوم ورکړو چې دی ټول کار کوي. نو بس هغه قائد محترم ورسره اتفاق وکړو او د نوخار ضلع هغه امارت یې ماته په حواله کړو. او د صوبایي د مالیاتو نظامت چې نام ما سره دی. مونږ خو دا هم اورېدي چې شاید پاکستان نظامت مالیات تاسو سره دی؟ نه، پاکستان ما سره نشته. جماعتي رکن سره چې تاسو اول ملاقات کوئ څه تپوس کوئ؟ زه چې ملاقات کوم ملګري سره زه اول د قرآن د درس تپوس کوم. دا شیخ القرآن رحمت الله یو قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا د هغې عادت دی په ما کې راغلی دی چې زه اول د ملګري نه تپوس کوم چې قرآن درس کې یا قرآن درس ته کښېني، اول ته دا تپوس کوم. تاسو تقریبا 40 کاله زیات شو چې قرآن درس سره منسلک یې. ستاسو په ذهن کې بهترین ذرایع څه کېدای شي چې دا قرآن کریم دنیا ته عام کړی شي؟ نو بهترین ذرایع خو اوس نن سبا خو دا د میډیا دور دی، دا واتساپ باندې او په دې څیزونو باندې دا عام کېدای شي او کېږي، لګیا دی عام کېږي. یوټیوب چینلې دي، واتساپ ګروپونه دي، دغه ذرایع دي نن سبا. او دې باندې څه تصنیفات کړي دي؟ ما ته خو تصانیف ټایم نه دی میلاو شوی. ما د اصول چې دي د قرآن شیخ القرآن رحمت الله علیه العرفان د هغې ترجمه ما په بهن مې کې کړې ده په پښتو کې. نو هغه ما سره دا خو بس هغه ما ته د موقع میلاو نه شوه چپایې او بس چې څوک رانه غواړي نو هغه هغې نه ورته بیا فوټوسټیټ وباسم ورکړمه د اصولو خلاصه او د قرآن خلاصه مې پښتو کې لیکلې وه. او اوس دې رساله کې مې د قرآن خلاصه په اردو کې شروع کړې ده. نو اوس سوره قریش دې دغه کې دی، اختتام ته دغه یو څو سورتونه پاتې دي. دا چې دغه شي بیا به قائد محترم شیخ القرآن صاحب نه به اجازت اخلم، نو د هغې ملفوظات او زما ترتیب مرتبه
که اجازه وکړي نو بیا انشاءالله چاپ کوم. بل سهارنی درس چې دی نو هغه زه په تاییداتو سره کوم. زما یو دا تفرد دی چې زما قرآن سره شوق زیات دی او بیا دا تفسیر القرآن بالقرآن دې سره مې انتهایی شوق دی. نو زما یو دوره چې ده نو هغه 14 کاله کې ما سهارنی درس یو ځل ختم کړی دی. نو هغه زما لوڼو چې ټول لیکلی دی، هغه 22 رجسټر دي او هغه ټول تفسیر القرآن بالقرآن. نو دا بهترین طرز دی هغه لیکلو کې راغلی دی. نو اوس زما اراده ده که چېرته الله ته منظوره وه زه یم چې زما په ژوند باندې دا وشي او دې نه څوک فایده واخلي. دا مې اراده ده اوس چې دا خلاصه خلاصه شي. نو ستا د تجوید سره مې دغه یو د ما مخکې نه اراده کړې ده چې زه دغسې لږ لږ شروع کوم که نه په دې بانه باندې به دا دغه شي چپای ته به اسان شي انشاءالله. او دا لیکلو کې نشته، لیکلو کې نشته. شیخ القرآن رحمت الله علیه او قائد محترم شیخ القرآن صاحب ای خو خصوصي طرز دی دا تفسیر القرآن بالقرآن او ټول جمهور علما چې دي نو په دې باندې متفق دي چې بهترین طرز د ترجمه او د تفسیر القرآن بالقرآن دی. په دې ټول متفق دي. خو دا شته نه، دا د پنځپیر نه بغیر نشته دی. نو دغه څه زما شوق دی. نو بس دعا کوه چې دغه الله پاک لیکلو ته راولي او دې نه څوک فایده واخلي. مرکز طرف نه تاسو ذمهداري سپارل شوې داسې چې دا وکړه کار؟ نو مرکز نه خو ذمهواري خو داسې ما ته نه ده هغه شوې، واسې زما خپل شوق دی چې شوق مې وي چې څه خدمت څه منډه وي نو عوام په خپله. تاسیس د جماعت په حوالې سره ستاسو سره د جماعت اشاعت بنیاد ولې ایښودل شو؟ نو جماعت چې دی نو دا شیخ القرآن رحمت الله علیه د دې ضرورت محسوس کړی و، ځکه چې جماعتونه خو دیني و نورم خو قرآن پکې نو. لکه څنګه چې اوس دا زموږ د وحدت بورډ جوړ شو نو وفاق بورډ خو که نه هغوی خو امتحانونه م ورکول. تقریبا زما په خیال چې 14-15 بورډونه دي پاکستان کې، خو په دې یو کې قرآن نشته. د قرآن د ترجمه امتحان نی، د حفظ نی، د تفسیر نی، قرآن پکې نشته دی. نو الحمدلله جماعت اشاعت توحید و سنه دې سره هغه کمی پوره شو، کمی پوره شو او قرآن سره چې کوم ظلم کېدو د هغې ازاله وشوه. نور جماعتونو کې قرآن نشته، الحمدلله زموږ جماعت کې قرآن دی. نو د دې ضرورت خو په دې باندې دا ضروري و. څنګه چې تاسو ویلي نت الله ماشاءالله برسه روزګار دی، نصر الله کمپني چلېږي. کله چې تاسو په خپل وخت کې نو ستاسو ذریعه معاش څه و؟ زه خو سرکاري ملازمت مې 40 سال او 6 میاشتې ما ملازمت کړی دی. څه کې تاسو کړی؟ دا 3.5 کاله ما په دې اټیچ ډپارټمنټ ورته وایي سیکریټریټ او دا نورې محکمې دې کې تېر کړي 3 کاله، او دا 30 کاله مې هائی کورټ کې تېر کړي او هائی کورټ کې الحمدلله ښه عهده باندې وم. او زه چې ریټایر کېدم نو زما 3,67,000 روپۍ 6 کاله مخکې تنخواه وه الحمدلله. نو زه ښه پوځ باندې وم او د دې قرآن په وجه، د دې جماعت په وجه، د ملګرو دعاګانو په وجه الله پاک رشوتونه نه ساتلی یم او رزق حلال الله تعالی را کړی الحمدلله. د عقیدې مخالف تاسو سره میلاو شي څه ورته ورسره کوئ؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قرآن ته چل ښیي چې کله جاهلانو سره ناپوهه خلکو سره میلاو شي سوره فرقان کې د مؤمنانو صفاتو کې وایي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کله چې مؤمنان جاهلانو سره ناپوهه خلکو سره میلاو شي نو قالوا سلاما، د سلامتیا خبره ورته کوي، د تسلم نه دی. هسې داسې خبره ورته کوي چې هغه د هغه د سلامتیا وي، چې هغه پې د جهنم نه بچ کېږي، د دنیا کې امن راځي، هغه ته آخرت کې امن راځي، سلامتیا راځي. نو دغه توحید دی. قرآن ډېر عمر وروسته یو طالب تاسو داسې تپوس کې د آیت ذهن کې معنی نه یا تفسیر نه څه کوئ تاسو؟ نو بیا زه خپل قرآن وګورم، هغې کې چې قرآن وګورم نو هغې کې نکتې ما لیکلي دي ټولې. او اوس خو الحمدلله نور هم اسانه شوه چې زموږ روحاني مور ام یمان الله دې عمر کې برکت واچوي، هغې خو رضیت تراجم پښتو کې ولیکو، مرضیت تراجم اردو کې ولیکو. نو اوس خو زموږ پښتو خبره چې شمله مو نوره موچته شوه او هغه څه رکاوټونه معمولي که څه وایي چې چاټ ماس کړو نو هغه نه الحمدلله.
دا ملک خو د جمهوریت دی، که تاسو څوک وایي چې راشه وزیر اعظم شي، ستاسو ترجیح هم نسی؟ یاره که ما ته څوک ووایي چې وزیر اعظم شه که نه، نو زما هغه جواب کوم چې قائد محترم جواب دی چې دا لس دنیاګانې څوک راکړي او یو د قرآن درس د دې خوند او مزه چې ده که نه، نو دا په هغې کې نشته. الحمدلله ملک زموږ داسې حال کې روان دی، تاسو وینئ د دې اصلاح به څنګه کېږي؟ د دې اصلاح خو قرآن ښولی ده که نه، خلک قرآن ته راځي نه. بدامني د عذابونه دې ولې دي؟ قرآن یو آیات کې د دې حل ښولی دی. سوره انعام کې 9 سپاره کې آیت بحثېږي. الله فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې دی ایمان راوړی دی، خو ایمان سره شرط دار چې ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، چې ایمان سره د شرک ملاوټ نه کړي. ظلم غني معنی دی قرآن کې، یو معنی شرک دی. په معنا د شرک سوره لقمان کې 20 سپاره کې 14 آیات کې راځي چې لقمان حکیم سے خپل بچی ته وایي یا بني لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بچی الله سره شرک مکو، شرک لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم. نو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان وروړي خو د شرک ملاوټ وسر نه کړي، نو اولئک لهم الامن وهم مهتدون. دې لپاره امن دی، دنیا کې امن دی، د عذابونو نه آخرت کې امن دی، د عذابونو وهم مهتدون دی په سم لار دي. نو دا عذابونه او دا انسان ته چې سزا ملاويږي یا نعمت ملاويږي، دا الله ظلم نه کوي. سوره کهف کې 49 نمبر آیت کې ولا یظلم ربک احد، ستا رب ظلم نه کوي. سوره روم کې 20 سپاره کې 41 نمبر آیت کې فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس. د عذابونه د انسان د عمل د وجه نه راځي. نو او حدیث شریف ته چې اعمالکم اموالکم، ستاسو عملونه ستاسو بادشاهان دي. چې څنګه پښتانه عمل لارې مل، الله ظلم نه کوي. موږ ځان سره ظلم کوو، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله وی دا انسان ځان سره ظلم کوي. تاسو په کوم خبره ډېره غوسه راځي؟ مال غوسه په بيدینۍ راځي، او خاص کر ډیره غوسه چې راځي نو هغه دا راځي چې زه قرآن درس کوم، څوک ورته کیني نه یا څوک یې ونري، نو مال په دې باندې ډېر تکلیف ملاویږي. تاسو خو ډېر وخت جماعت سره منسلک یې، په دې علاقه کې اوسېږئ، نو ستاسو خو باید ډېر جنګ جګړې راغلي، شر فساد به هم شوي، مناظرې به شي، سر ماتول به پکې شي. بالکل شوي، بالکل شوي. نن نه 30 کاله مخکې زموږ د کلي یو بدعتي مولا نو هغه سره زما مناظره شوې په لوډ سپیکر، او هغه ورځو کې خو زموږ ملګري داسې ډېر نو. زه دا اوس چې موږ جمعې لمونځ وکړو نو دې جومات کې زموږ یو 3 ګوټه وړه غوندې کمره وه، د جومات لا نه جوړ. دلته ما به درس کولو، نو زه لوډ سپیکر ته وختم، نو 10 منټه به ما خبرې وکړي، بیا به زه بند شم، غلی به شم، بیا به هغه شروع شو، بیا به هغه 10 منټه خبرې وکړي. دا ما په لوډ سپیکر باندې دا مناظره کړې وه، او ریکارډ نشته هغه ورځو کې، دا ریکارډینګ نه. او ما به د قرآن آیاتونه ډېر وي، نو اخر کې هغه وایي چې بس زه په قرآن نه پوهېږم. دا اعلان یې وکړو، ویې منه، نو بس بیا مې پرېښو. دغه پکې یو مشهور دغه شوې ده، دا د کلي کې او ضلع کې خو ډېرې شوي دي. ضلع کې بدعتیانو سره مناظرې شوي دي، په تاڼه کې شوې ده. په ضلع کې د مانکي پیرانو سره 97 کې زموږ جګړه راغلې وه، په هغې کې د پیرانو 3 کسه مړو، 2 کسه مړو او 15 زخمیان وو. لویه سانحه وه. هغې کې بیا موږ سره جماعت او مرکز او شیخ القرآن صاحب قائد محترم دی را سره ډېر تعاون کړی. په هغې کې بیا هغه غټه سانحه وه، ډېره غټه وه، ډېر لوی امتحان و. په هغې کې بیا زموږ اخر کې زموږ ملګري بیا بری شو، پیران پکې 2 کسه مړو او 8 پکې زخمیان وو. دغه لویه سانحه ځای نو دې ټولو سره جګړې راغلي دي. یو ځلې اختر بانه کو حکومت بیا اختر کړو، خلکو بیا لکو، نو مونږ هم پکې اعلان کړو. دا بانه کړل، نو دا ټول کړی راغونډ شوی او زما پر جومات یې حمله کړې وه. او هغه وخت کې مونږ ماښام په مانکي کې وو، که زه کور وای نو بیا به ډېره جګړه شوې وه.
خو اتفاقي زه هغه ماښام ټایم کې زه په مانکي کې وم. بس خلک راله وایي وي چې کور نه راونه وته، کور کې پټ شو، زه ومنه. نو ډېرې جګړې شوي دي ما ته. نصرالله که دا نصرالله د ماشوم نو ما دفتر نه ټلیفون وکړو نو وایي چې هغه خو سکول نه نه راغلی، جمعې ورځ وه. زه چې رالم هغه داسې چلو شو چې زموږ دغه کور چې ما ته وښول د دې هغه طرف ته بل ګیټ و، نو هغه ګیټ چې وټکولو نو نصرالله وروته نو بس دی ځان سره په مخه کړو. نو داسې یو 2 میله دی پټو کې راښکلی او جمع یخني وه. نو ډېرډاګۍ ته چې نږدې شو که نو هلته کې زنانه رالي بوکرې په سر کړې. نو نصرالله ورته چغې کړي چې هله ما دی تښتئ. نو بچی هغه زنانه یې ولیدلې نو هغه غله وتښتېدې، دی په ځای پرېښود. نصرالله بیا وایي چې دا کسان ما نه وتښتېدې که نه، چې ما وکتل نو زنانه نه وې بیا، فرشتې الله د زنانو په شکل کې راولېږلې وه، دې ته خلاص کړو. بیا څه په دغه باندې ماشوم نو بیا کور ته چا راوستو، ډېر خراب شوی و. نو هغه یې دا نصرالله یې تښتولی و. نو تکلیفونه ډېر تیر شوي دي، دا کلی ډېر خلاف و. خو دې کې مقابله چې ما کړې ده دوی سره نو الحمدلله ما سره یو دا چې سرکاري عهده وه او ښه اوچته عهده وه. نو د دې مدرسې محتمم چې و نو هغه به دا وي چې یاره قرآن خو دی ته نه ورځي، په قرآن باندې خو دی فیل دي که نه، قرآن وله نه ورځي. او وی که پولیس ته لاړ شو نو هلته دی تعلق دی. یو ځلې 2002 کې زموږ ختم هم او شورام وه صوبهیي، نو دې مدرسې والا موږ ته لار بند کړه، زموږ مېلمانې نه راپرېښه. هغې نه پس په ما بیا ایس پي ته اطلاع وکړه چې زموږ به ختمي. بیا بیا ډېر شي پولیس را لېږلو. نو دا پنجپیر ثاني چې وختي ته وایي که نه، نو هغه چې شیخ القرآن صاحب دلته به دا خلک ولیدل را روان و داسې لکه 27 رمضان نظاره وه. نو شیخ صاحب خولې نه ووته چې دا خو سم پنجپیر ثاني دی. نو دا ورته شیخ نه دی شیخ صاحب د دې خولې نه دا ووته چې دا خو سم پنجپیر ثاني دی. نه پنجپیر ثاني هغې نه چې شیخ صاحب ورته ویلي دي. نو تکلیفونه مصیبتونه ډېر راغلي الحمدلله. نن سبا خو هغه قاید محترم شیخ القرآن صاحب وایي چې هفته کې 7 ورځې دي، سورې بقره کې هغه 15 امتحانات ذکر کوي. نو 15 ورځې به در باندې امتحانات دي، دا 2 به د خوشحالۍ وي. نو زمونږ هغه 2 ورځې اخري روانې دي. د قاید محترم شیخ القرآن صاحب هم او زمونږ هم اخري 2 ورځې روانې دي د خوشحالۍ الحمدلله. اخر کې تاسو جماعتي احباب دپاره څه پیغام ورکوئ؟ جماعتي احباب دپاره زما پیغام هغه پیغام دی چې کوم ته شیخ القرآن شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث امام محمد طاهر نور الله مرقده او قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم کوم چې د هغوی پیغام دی هغه زما پیغام دی، او کوم چې د پیغام دی نو هغه پیغام د نبي علیه السلام او د نبي علیه السلام هغه پیغام چې هغه د الله حکم چې جبرائیل علیه السلام راوړه چې قرآن دې نه لوی پیغام بل نشته دی. او بس قرآن کن عالما او متعلما او خادما، چې قرآن علم شه، طالب شه، خادم شه، ولا تکن رابعا فتهلک، څلورم مه کېږه کنې هلاک بشي. او دې نه لوی پیغام بل څه دی چې جنت ته جنتیان لاړ شي نو الله به ورته وایي قرآن لولئ او په درجو باندې خیږي، درجې به دې په قرآن باندې اوچتېږي. نو دغه بهترین پیغام دی، دې نه نور پیغام بل بس. عزتمندو کتونکو دا خبره تاسو واورئ د امیر اشاعت توحید سنت ضلع نوشهره حضرت علامه مولانا محمد الطاهري زیري مجده. تاسو د دې د خبرې د زړه په غوږونه واورئ، زړه نه هغه کدورت، هغه نفرت، بغض، حسد، انانیت د لرې کړئ. نو تاسو د دې خبرو کې ډېر لوی یو حکمت ښکاره شي، یو لوی د جماعت په حوالې سره د قرآن د دروس په حوالې سره د دې چې کوم خدمات دي، کوم تجربات دي ستاسو مخکې وړاندې کړل، دا چې تاسو واورئ. زما دا یقین دی چې تاسو په اخلاص سره دا خبرې اورېدي او تاسو کې اخلاص وي، نو تاسو هم د دې په نشه قدم باندې روان شئ. څنګه چې هغې اخر کې ووایي چې یاره د قرآن کریم نه بهترین نصیحت بل څه کیدی شي. نو تاسو د دې خبرو ته، د دې کارکردګۍ ته، د دوی جماعتي تحریک ته، انقلابات ته دا یقینا تاسو فکر کوئ او دې چې کوم کار کوي تاسو یعنې هغه کار کوئ، ځکه چې د دوی چې کینی پاسي
ودرېږي ګرځي چې څه کار کوي هغه د شیخ القرآن مد ذیله هغه تپوسونه کوي هغوی په رڼا کې د هغوی په مشاورت سره هغه کار کوي ځان نه کار نه کوي نو دوی چې کوم کار کوي نو پکار دی چې موږ هم هغه کار شروع کړو چې موږ کوو نو گویا کې دا ډایرکټ زموږ امیر محترم زموږ قائد محترم زموږ شیخ القرآن هغه کار کړی دی نو موږ هم هغه کار کوو دا بعینه د جماعت خدمت دی د درس قرآن کریم وغیره نو تاسو هم دا نقش القدم باندې چې کوم دی تاسو بیان وکړو خپل طرف نه یو اصول جوړ خپل طرف نه یو طرز جوړ دا یقینا د جماعت د تباهي دی دا خپل د نفس تباهي دی نو زما عزتمنو دا خبرې ډېرې قیمتي خبرې حالانکه دوی پکار ما ډېرې خبرې کړې خو چونکې وخت هم داسې دی چې ما ته هم نقطه کېږي تګ دی او انشاءالله بل موقع کې دوسره په دې خبرې کوو ډېر سوالات ماته پاتې زه د حضرت شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم حضرت ستاسو ډېرې مهرباني شکریہ جزاک اللہ